اسراف خان الله دې ونه کړي چې زموږ وطن غریب شي، زموږ وطن غرب چاته نه دی. زموږ وطن چې دی نو دا په ډېرو ښو او مالدارو ملکونو کې دی. صرف خبره دا ده چې دلته کې چې دی نو یو طرف ته مس مینجمنټ دی، بل طرف ته چې کوم دی نو د خلکو ذاتي تجوریان ډکول دي. زموږ درې بار زما په خیال سره زویم چې نن سبا زموږ دا درې سیزونه چې کوم دي نو که فرض که په دې باندې سرکار توجه ورکړي نو زموږ وطن ته چې کوم دی بیا د هېڅ شي ضرورت نشته. ما دا ویله چې که زموږ سرکار چې کوم دی نو په دریو سیزونو باندې لږ غور وکړي او هغه په کنټرول کې راولي، رول اف لا قایم شي، اکزیکیوټ شي لا، نو بیا چې دی نو په دې وطن کې د غریبۍ څه امکان نه دی پاتې. هغه څه دي زما په خیال سره یو خو چې ذخیره اندوزي چې کومه ده نو چې دا په کنټرول کې شي. که تاسو خیال وکړئ زمونږ دوکاندار دی، که زمونږ چې دی لږ د غټې درجې بزنسمین دی، دوی به نن چې دی نو بلا ډېر شیزونه دي هغه به ځان سره ذخیره کړي واخلي او بیا به هغه دې ته ساتي چې د کمې پورې ځکه چې یو شی د اکنامک ساده اصول دي چې کوم شی کم شو رصد کم شو د دې قیمت په غوبه راځي. دوی چې دی په خپله باندې رصد کم کړي قیمت به راوخېږي بې خرڅ نو که فرض که سرکار چې کوم دی ذخیره اندوزي چې کوم دی دې باندې کنټرول راولي تاسو څه خیال دی د سیزونو قیمتونه بیا تیزېدی شي؟ نشي تیزېدی. دویمه خبره که زمونږ چې کوم دی نو د وطن نه غیر قانوني د سیزونو تګ او راتګ بند شي. افغانستان خو زموږ ډېره ګټه مسله جوړه کړې ده. زمونږ موږ یوازې افغانستان خو نه دی، موږ ته د ایران نه راځي، موږ ته د افغانستان نه راځي، موږ ته د انډیا نه راځي، د چاینا نه راته راځي. دا په غیر قانوني طریقو باندې زموږ ته د دې ملکونو نه راځي سوداګري. بل داسې دا نه دی په دوبۍ په لاره باندې افغانستان ته راوړي موږ ته راځي. نو که زموږ راتګ او د دې ځای نه ناجایزه ناروا تګ دا دواړه بند شي. مطلب مې څه دی چې که زموږ غیر قانوني ایکسپورټ امپورټ بند شي نو زمونږ به په دې وطن کې چې کوم دی نو بیا په ډالر کمې کم سے کم نه راځي. درېیمه خبره چې هغه د دې نه هم زه وایم چې کومه اهمه نه ده، اسرار خان زمونږ په دې وطن کې نه داسې ښار شته، نه داسې قصبه شته، نه داسې کلی شته چې په هغې کې بېتحاشه د غونډۍ کاروبار نه وي. زمونږ دې وطن ته چې دی نو پیسې نه راځي، په غونډۍ باندې راځي او غونډۍ باندې چې کوم دی نو غیر قانوني کاروبارونه کېږي. نو که یو د غونډۍ کاروبار په کنټرول کې راغی نو په دې وطن کې به IMF ته د تلو ضرورت چېرته پاتې نه شي. نو زما په خیال سره دا درې څیزونه چې کوم دي نو دا ډېر بنیادي څیزونه دي. کرپشن هم پکې یادول که نه یاره کرپشن خو پیمان حیران به شي چې د کرپشن د یادولو نه خو زما خدای شته عمران خان نه تور کړی دی ځکه چې هغه کرپشن دونه یاد کړی دی او غلای دونه یاده کړې ده چې ماشومان هم وایي غلا 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 کرپشن 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 او موږ د هغې خلک ولیده چې هغوی هم بې حسابه کرپشن کوو. هغه چا چې وایي چې کرپټ د حکومت نه هغې چې اوس لکه د نګرانو ته به مونږ وویل ملکل زه دقه وایم